دا ملګری تپوس کوي چې یو کس موس کو او التحیاتو کې په آخري قاعده باندې ناست او خیال نو او د پاسېدو نو اوس به دې څه کوي؟ نو جواب دا دی چې د یاد شو نو کسټه مورته یاد شو چې دا ز پاسېدل یم مال او درېدل نو پکار نو کچري کم رکعات ته چې دې پاسېدل دي او هغه کې سجده نه ده کړې او د سجدې نه مخکې د یاد شو نو دله واپس التحیات تراتل پکار دي سجده سهو بو کی او یا داغي نفس مزد د برابر شي او کچري پنځم رکعات ته دې پاسېدل او بیا داغي نه سجده وکړه او د سجده کې یا د سجدې نه پس ورته یاد شو چې دا خو زه پنځم رکعات ته درېدل یم نو اوس به دې واپس نزي بلکې دې سره بشپږم رکعاتم یو ځای کې سجده سهو په اخره کې وکي دا څلور رکعات نفل شو فرض شو او اخرنی 2 رکعات به نفل شي او منځ وشو جی دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی زمکه جوړوله ټریکټر والوي چې په دې زمکه کې د زړو قبرونو آثار او د مړو اډوکی په ظاهر باندې په نظر راځي نو آیا دې اغي لکار او کی او کونکی نو جواب دا دی کچره د ازمکه د ملکیتی زمکوي د دغه کس چې څوک جوړي او په دې کې دا قبرونه ډیر زاړوي نو بیا د دغه اډوکی په احترام سره په عزت سره د هغه ځاینا بل ځای ته منتقل کی او هغه لدی یو بل قبرو کني پاغه کې دی هغه اډوکی دفن کی او کنا قبرونه تازه وي او دا مړی لا خارشي وي نوي نو بیا د دغه قبرونو روانول ندی پکار او کنا ازمکه وقف قبرستان وي نو وقف قبرستان کې د یو کس لپاره ذاتی تصرف کول او غزمکه جوړول نه دی جایز نو د ټریکټر والا هغه سره تعاون کولم جایز نه دی جی دا ملګری تپوس کوي چې منګه مثال په تور سفر کې روان یو ماسپخین مونږ زمونږ قضا شو او منګه یو مسجد ته لاړو الته کې منګه د ماسپخین مونږ د مازیګر په ټیم کې قضا کو په دې دوران کې الته مقامی جمع ودرېدا نو منګه د مازیګر مونږ کې شریک شو ماسختن مونږ منګه پرې خود اوس دغه منځونه د ماسپخین مونږ منګه ماسختن راګرځو نو منګه تبازی ملګری وی چې تاسو به د ماسپخین مونږ ول راوګرځوي بیا د مازیګر بیا د ماخام او ورپسې به د ماسختن مونږ کوي نو د دې باره کې تاسو کې چې دا څه مسله ده نو جواب دا دی چې دا مسله صحیح ده خود هغه چا د پاره چې کم کس صاحب ترتیب وي صاحب ترتیب هغه کس ته ویل کیږي چې د بلوغت نه پس هغه نموزنی قضا شوه انو هغه باندې منځونه ترتیب سره کول لازم وي نو دا لګه غوندي پیچیده مسله ده نو دا حکم د هغه کس د پاره دی او چې نه د چا منځونه قضا شوی وي ان هغه د پاره دا حکم نه دی که هغه یو مزمخ کیو کی بل رستو کی نو پدې کې څه مسله نشته جی د قضا کول ګناه په خپل ځای باندې دی خو لیکن په قضا راړلو کې ترتیب داغه د پاره ضروری نه دی چې کم کس نه د بلوغت نه پس منځونه قضا شوی وي دا ملګری تپوس کوي چې یو ماشوم د جمعات په پوړ باندې چې د هغې لاندې قالین واړه بول کړي دي نو هغه واړه بول د پوړ نه ښکته قالین ته تللی دي نو اوس که دا قالین منګه په جمعات کې دننه وینځو نو د هغې هغه اوبه په جمعات کې رابهیږي نو د دې څه حکم دی او د دې د پاکۍ څه طریقه ده نو جواب دا دی چې دا پاسنی پوړ دی خو بهر وینځل ضروری دي او د لاندې قالین چې دی نو کده د مسجد نه بهر کول ممکن وي نو خه طریقه دا ده چې پلیز ځای باندې د رامات کړي شي په دیوال باندې واچول شي نو هغه پلیز ځای به خکته طرف تراشي نو پاغي دی بار بار او واچول شي صابون دی په مګل شي او خپل پورا احتیاط نه پستی هغه استعمال کړي شي دا خو هغه صورت ته چې کله د قالین بهر راوستل ممکن وي لیکن که قالین داسې پوخ لګیدلې وي او بهر نشي راو باسله نو بیا د غي طریقه دا ده چې لګي غوندي وبو په هغه پلیز ځای باندې واچي او هغه اومګل شي او بیا ستولیا هغه باندې هغه ځای واپس هغه نو بو راخ کلی شي
خو مهنت وسره وشي یا کدا بعضی جماعتونو کې د کارپټ صفا کولو د پاره غ دوړي راخکول والا ماشين وي نو که پاغیت یا غو براخ کلی شي نو دا ډیره زیاته خوي نو چې کله هغه قالین داسې اوچ شي چې بنده په لاس کې دی او لاس نه لوندي نو دوباره د پیلګي غوندي وبو واچول شي بیا د خو مګل شي او بیا رتی هغه وبو واپس راخ کلی شي درېمه پیر باندې بیا دغه شانتی وشي نو دې سره به قالین پاک شيږي. دا ملګری تپوس کوي چې د سفر په حالت کې صلاتین یعنی د ماسپخین او د مازیګر مونځ یو ځای کول د ماښام او د ماسخوتن مونځ یو ځای کول د دې په شریعت کې څه حکم دی او د ادام وای چې زمونږ بازي ملګری وای چې په سفر کې د ماسپخین مازیګر او ماښام درې وانه منځونه دا د ماسخوتن په ټیم کې جایز دي. نو د دې باره کې تپوس کوي نو جواب دادی چړمبانه خبره دادا چې څنګه په کور کلی کې موس قضا کول گناه کبیره ده دغه شانتي په سفر کې موس قضا کول گناه کبیره ده. موس قضا کول دې ته ویل شي چې د خپل ټیم نه رستو یې کوي د ماسپخین چې سوره ټیم دی انو هغه ټیم چې کله اوزي او د مازیګر ټیم داخل شي نو د دې مطلب دا شو چې د ماسپخین موس قضا شو نو دا په سفر کې قضا کول گناه کبیره ده په حضر کې او په کور کلی کې قضا کول گناه کبیره ده. نو تاسو د ملګرو دا خبره صحیح نه ده چې په سفر کې دا درې وانه منځونه ماسخوتن سره جایز دي. یو خبره دا شو. دویمه خبره دا ده چې د سفر په حالت کې صلاتین ورته تاسو وي او عربی کې ورته جمع بین الصلاتین وي یعنی دو منځونه یو ځای را جمع کول. تاسو ردی باره کوم تپوس کړی دی نو د دې جواب داده چې زمونږه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک مطابق په سفر کې د ماسپخین او د مازیګر د غرنګ ماښام او ماسخوتن منځ په یو ځای کول په دې طریقه جایز دي چې کله بنده سفر کې وي نو د ماسپخین منځ ټیم نوٹ کی چې څه ټیم د ماسپخین د موس ټیم اوزي نو دا غینا 15-20 منټ مخکې د ودریږي او ماسپخین موز د ماسپخین په ټیم کې وکي او آخر وخت کې وکي بیا څلور شپږ منټه انتظار وکي او چې څنګه د مازیګر ټیم داخل شي نو د مازیګر موز د مازیګر په اول ټیم کې وکي. دې ته وایي جمع بین الصلاتین او دا زمونږ د احنافو په نس باندې په سفر کې جایز دی. د ښکارنګ د ماښام خبره ده چې د ماښام موز د ماښام په ټیم کې آخر وخت کې وکي او د ماسخوتن موز د ماسخوتن په ټیم کې په اول وخت کې وکي. نو داسې قسمه منځونه دوه یو ځای کول دا جایز دي په دې کې موز قضام نشه او دوباره بیا مسته ودریدل نشته نو هغه سفر کې بلک تسلسل راشي. نو د سفر د صعوبت او د مشقت د وجنه دا صورتونه په سفر کې جایز دي لیکن دا خبره چې د ماسپخین په ټیم کې د مازیګر مسکول نو گویا کې د مازیګر وخت داخل نه دی او د مازیګر منځو کو نو دا د مازیګر منځ بالکل نه کیږي دا په صرف عرفات کې کیږي د حج په موقع باندې د دین علاوه هیڅ قسمه د صورت نشته. د غرنګي د ماښام منځ د ماسخوتن په ټیم کې د دې صرف مزدلفه کې کیږي د حج په موقع باندې او د دین علاوه بل هیڅ قسمه صورت جایز نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی ته د بیماری په وجه باندې د وړو بولو قطرې داسې تسلسل سره راځي چې هغه اودسو کې موز لاړ شي نو بیا ته قطره راشي نو دی به دا کپړې پلیتیږي د دې څه حکم دی او د اودس څه حکم دی. نو جواب داده چې کله یو انسان ته د اودس ماته دا خبره داسې تسلسل سره مخ ته روانه وي چې پوره وخت کې هغه ته د فرض کولو فرصت نه ملاويږي دوره ټیم هغه ته ملاو نشي چې هغه به کې فرض کی او هغه کې دغه اودس مات شي. نو داسې کس د شریعت په نظر کې د معذور په حکم کې دی د خپل کپړې صفا ساتي. د کپړو صفا ساتلو د لپاره طریقه دا ده چې د وړو بولو قطره راځي نو هغه ځای ته د کپړه ولګي څه طریقه باندې هغه ځای بند کی او کپړې د خپل پاکي کی د دې چې کله وخت داخل شي نو دستیو کی او د معذور دی نو دی به
او دس چې کله او کی نو د خپل منځونه کوي که فرض کوي که نفل کوي اگر که د دنه د وړو بولو قطرزي نو د کپړو صفاکولو به تر آخري حد پورې کوشش کوي او دس که ماتیږي نو د چونکه معذور دی نو د او دس په دغه قطري سره به نه ماتیږي د او دس به د وخت په وتو سره ماتیږي چې کله وخت ختم شي د او دس په مات شي بل مز د پاره به نه وي او دس کیږي دا عملګری تپوس کوي چې د یو کس نه په حالت سفر کې موز قضا شو بیا د په خپل کور کلی کې موز کوي دغه انو د بدا سفرانه کوي او کنه پوره مثبت کوي نو جواب دا دی چې کله حالت سفر کې د بندنه موز قضا شي او د په سفر کې وو چې داغه موز وخت اوته نو چې کله بیا د کور کلی کې موز کوي که یا سفر کې کوي که هر ځای کې کوي نو دغه مثبت سفرانه قضا راګرځي پورا مثبت نه کوي سفرانه مثبت کوي جی دا عملګری تپوس کوي چې مونږ کرا یو تخته پوشته پاغه باندې 2-3 کاله مونږ منځونه کړی دي نو اوس تیزه چرګانو له پنجره جوړوم نو آیا دا جایز دي او که ناجایز دي نو جواب دا دی چې چونکه په دې باندې منځونه شوي دي او د منځ د کولو د وجنه هغه ته یو تقدس حاصل دی نو بهتره بداوی چې په داسې استعمال کې راوستي شي چې هغه لږ غونتی عزت والسیز وي پاک وي نو داسې یو غونتی مصرف ورلو ګوري په دغه ځای کې د استعمالولو کوشش مکوي جی دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه په ماهوارای کې وي او آغا د سجده تلاوت والا آیات تلاوت کی یا ووري نو په دې باندې سجده تلاوت فرض کیږي یا واجب کیږي او کنه نو جواب داده چې د ماهوارای په حالت کې یو زنانه را تلاوت کول جایز نه دي خو باوجود د دې که هغه یو آیات د سجدي تلاوت کو نو په هغه باندې خو سجده تلاوت نه واجبېږي او کسو کې ووري نو په هغه باندې به واجبېږي او دغه شانتي که زنانه آیات د سجدي په حالت هیڅ کې د بل چانه ووري نو په دې باندې سجده تلاوت نه واجبېږي دا ملګری تپوس کوي چې د چرسو سکل او د دې اغستل او خرصول یعنی کاروبار کول د دې په شریعت کې څه حکم دی نو جواب دا دی چې په اسلام کې نه چرسکل جایز دي نه د دې اغستل جایز دي نه خرصول جایز دي او د دې کاروبار کول ناجایز دي دا ملګری تپوس کوي چې یو مولوی سے بیان کو هغه کې اووي چې خپل مړو پسې او یا زره پیری لا اله الا الله او ای الله تعالی ورته بخنه نصیب کی نو دایدا تپوس کوي چې دا خبره صحیح ده او کنه ده او دویم دا کچری دا خبره صحیح وي نو بیا موږ ته طریقه برابر کوي چې دې سره محمد رسول الله ویل دی او کنه دی نو جواب دا دی چې د اکابرو په کتابونو کې د دې تذکرہ راغلی ده چې څوک مړی پسې او یا زره پیری لا اله الا الله او وی الله تعالی د قبر د عذاب نه نجات نصیب کړي نو هغه کې صرف د لا اله الا الله ذکر راغلی دی نو که څوک صرف دا او وی انو دام کافی دی او که څوک سره محمد رسول الله او وی نو دا به ډیره زیاته بهتر وي نو تاسو خپل حالاتو ته وګورئ چې کوم یو اسانی نو پاغه باندې عمل وکړئ او دې کلیپ پسې ز تاسو ته هغه واقعه درلېګم فضایل اعمال کې موجود ده او ما د هغه ځای نه راغستې ده هغه تاسو درلېګم تاسو هغه واقعه وګورئ نو دا زمونږ د بزرګانو د مشرانو په کتابونو کې موجود دي دا ملګری تپوس کوي چې د بانک نه نوې پیسې هغه پیډونه چې کوم راواغستې شي انو بهر هغه په زړو پیسو باندې په زیاتوالی سره خرصول جایز دي او کنه انو جواب داده چې کله پیسې د پیسو په مقابله کې راځي نو بیا هغه کې برابرواله ضروری دی په هغه کې کمې بهشه د سود کې راځي اگر که یو طرف ته پیسې نوي وي او بل طرف ته زاړه نوټو نوي نو بیا د دې برابر سرابر خرصول ضروری دي کمې بهشه دا حرام دی او دا سود کې راځي جی
دا ملګری تپوس کوي چې مانځه ته یو سړی ولاړ وي او د په زړه کې سبق وای نو په دې سره موږ کې څه خیال راځي او کنه راځي. نو جواب دا دی چې تاسو سوال کې د دې خبرې وضاحت نه دی کړی چې د دې نه موږ کم یو موږ مراد دی. نو کچرې دې نه مراد ځان له موږ وي هغې ته موږ منفرد وایو، یعنی یو سړی ځان له موږ کوي، نفل کوي، فرض کوي یا سنت کوي یا واجب کوي. نو کدی کې په زړه کې سبق وای او شونډې نه خوځي او په ژبه باندې قرائت نه کوي نو د خموز نه کیږي، ځکه چې قرائت د ژبې هغه تلفظ ته ویل شي. نو هغه کې ژبه خوځول هم ضروری دي، شونډې خوځول هم ضروری دي. او کنه شونډې بندې وي او د په زړه کې سبق وای نو دا موز نه کیږي. او که چری د دین هغه موز مراد وي چې بنده امام پسې شاته ولاړ وي نو بیا دله پړه کې سبق نه دی ویل پکار، بالکل خاموشتیا پکار ده جی. دا ملګری تپوس کوي چې زمانه ډیر منځونه قضا شوي دي نو زه هر یو موز سره یو قضا موز کوم. مثال په طور د سحر موز نه مخکې یو موز قضا وکم، دا شان د ماسپښین وغیره. ان آیا دا ترتیب صحیح دی او کنه؟ نو جواب دا دی چې بالکل دا ترتیب صحیح دی او چې کوم حضراتو نه منځونه قضا شوي نو هغه له پکار دادی چې هر یو موږ سره یو قضا موږ کوي. زمونږ د ګروپ ملګری که دا میسج اوري نو هغه له پخپل باندې د دې اهتمام پکار دی، ځکه چې موږ کمزوري یو، خامخا برانه منځونه قضا شوي نو هر یو موږ سره یو موږ قضا پکار دی. نو تر هغه وخت پورې چې کله د بنده یقین خاص شي چې ما باندې کوم قضا منځونه نو هغه ختم شو نو تر هغه وخت پورې منځونو سره یو یو موږ خامخا قضا کول پکاري چې الله تعالی زمونږ غاړه سپکې وساتي. دا ملګری تپوس کوي چې امام سے مستمخ کې شو شاته یو کس اقامت کو نو داغه د اقامت الفاظ ګډ وړو او حي علی الصلاه په ځای باندې حي علی الفلاح وي نو آیا دا موز او شو او که اونشو؟ نو جواب داده چې په دې صورت کې اولا او بهتره خبره داوه چې دا اقامت دوباره کړی شوی وي. خو لیکن چې کله دا اقامت دوباره اونشو او موز شوی دی نو چون کې د موز د پاره اقامت سنت ته نو که په اقامت کې سفر خراغه نو موز خو کیږي، په موز کې څه مسله نشته، البته د اقامت د ثواب نه محرومتیا رااله. نو په داسې صورتحال کې خو بهتره ده چې داسې کس اقامت وکي چې هغه الفاظ هم برابر وي، طریقه ولوم ورزي. او کنه داسې وخت کې یو کس داسې اقامت وکړو نو بیا داسې صورتحال کې دوباره اقامت کول پکار دیږي. دا ملګری تپوس کوي چې په سنتو کې یا په نفلو کې که واجبات پاتې شي، یعنی یو داسې کار وشي چې په هغې باندې سجده سهو واجبېږي نو آیا په نفلو او په سنتو کې سجده سهو واجبېږي او که نه واجبېږي؟ نو جواب دا دی چې څنګه فرایضو کې په کومو کارونو سره سجده سهو واجبېږي نو په نفلو او په سنتو کې په هغه کارونو سره سجده سهو واجبېږي. سنتو کې واجب پاتې شو په ایره باندې یا نفلو کې پاتې شو نو په هغې سره سجده سهو لازمیږي. دا ملګری تپوس کوي چې ماته یو ملګری ووي چې په کوم واشروم کې کموډ لګېدلی وي نو په هغه واشروم کې چاردام نه کیږي. نو دوی تپوس کوي چې آیا دا مسله صحیح ده او که نه ده؟ نو جواب دا دی چې د چاردام کېدو او نه کېدو تعلق دې خبرې سره دی چې داسې ځای کې چاردام کول پکار وي چې بنده تک هغه شوتې کیږي د هغه کپړو ته یا د هغه بدن ته، نو چې هغه شوتې پلید ځای نه کیږي. نو که واشروم په داسې طریقه باندې وي چې هغې کې کموډ وي خو لیکن دی چې کوم ځای چاردام کوي نو هغه ځای پاک دی او دته چې کومې شوتې کیږي نو هغه د پلید ځای نه کیږي نو بیا خو په چاردام کولو کې هېڅ قسمه مسله نشته. او کله واشروم وړوکی وي او په هغې کې کموډ لګېدلی وي خو لیکن هغه کموډ باندې د دومره اوبه اچولي وي چې هغه پاک وي نو بیا په هغه واشروم کې په اودس کولو کې څه مسله نشته. اگر چې بهتره ده چې بیا بنده بهر چاردام وکړي، خو که د مجبورۍ په وجه باندې دننه چاردام کوي نو بیا پکې څه حرج نشته.
دا ستاسو ملګری چې کوم خبره کړې ده نو دا په هغه صورتحال کې ده چې کموډ پلیت وي او د شوتو کېدو یقیني خطر وي نو بیا په داسې صورتحال کې په هغه واشروم کې چاردام کول نه دي پکار چې کوم واشروم کې کموډ لګېدلې وي. دا عملګری تپوس کوي چې 2-3 کسان دي او هغه د پلار په مال باندې دکان کړی دی نو چې دکان یوازې حسابه نو هغه خو نصاب ته رسي او چې کله د جدا جدا ایسو حساب کوي نو بیا نصاب ته نه رسي نو په دې کې په هر یو کس باندې زکات فرض کیږي او کنه. نو جواب دا دی چې تاسو سوال کې اووي چې 3 کسانو د پلار په مال باندې دکان کړی دی نو د دې ظاهر دا معلومیږي چې د غپلار به وفات شوی او دای ته به پیسې پاتې شوی او هغه به د هغې پیسو باندې دغه دکان کړی وي نو که صورتحال هم داسې وي پیسې د دوی ذاتي ملکیت وي او بیا هغه چې جدا جدا حسابېږي او هغه نصاب ته نه رسي نو په دې کې په هیڅ چا باندې زکات نه دی فرض او چې کله زکات نه د دوی مال کم دی نو بیا د دوی دپاره که نور څه نه وي نو بیا زکات اغستل ورله هم جایز دیږي. دا ملګری تپوس کوي چې رکوع او د سجدې چې کوم تسبیحات دي که یو کس دا 3 پیرو نه کم ووایي او یا 3 پیرو نه سیوا ووایي خو 4 پیرې ووایي یا 6 پیرې ووایي نو مونځ کیږي او که نه کیږي نو جواب دا دی چې په کار خو دا ده چې 3 پیرې وویلی شي بیا که 3 پیرو نه سیوا وایي نو 5 پیرې یا 7 پیرې طاق عدد ویل په کار دی. خو که چېرې یو کس د 3 نه کم ووي یا که 4 پیرې ووي یا 6 پیرې ووي نو مونځ کیږي خو لیکن داسې کول بهتر نه دي مونځ کې څه مسله نشته جي. دا ملګری تپوس کوي یو کس 4 رکعات نفل کول او میس کې هغه 2 رکعات مثال په طور وکړو او میس کې دا هغه سوچ راغی چې راشه دا فرض ته واړوه او د فرض نیت وکړه نو آیا دا به فرض کیږي او که نفل به کیږي نو جواب دا دی چې دغه نیت له هیڅ قسم اعتبار نشته چې کوم نیت د تکبیر تحریمه په وخت کې تړلې دی نو هغه نیت ته هغه د نفل وي نو نفل به وي هغه د فرض وي نو فرض به وي. دا ملګری تپوس کې یو کس مسکو او آخري قاعده کې ناستو داغه فکر بالکل نو او بس پاسې د روان شو چې کله به هر اوتن هغه ته یاد شو چې ما خو مسکو او سلام مې نه دی ګرځولی دغه شانتې را پاسېدم نو دی به اوس څه کوي نو جواب دا دی چې دی به دغه مز دوباره کوي دغه مز نه دی شوی جي. دا ملګری تپوس کوي چې ګورنمنت اف پاکستان د هاوسینګ سکیم د پاره مختلف شیډول باندې قرضې جاری کوي او هغه کې بعض اوقات 3% یا بعض اوقات 7 یا 10% مارک پخلی او چې کوم وي د مفتی تقی عثماني سے بینک ته میزان بینک ناغي هم دا قرضې جاری کوي نو د ضرورتمن افرادو د پاره دغه قرضې اغستل دا څنګه دي نو جواب دا دی چې د یو ساده خبره تاسو ذهن کې کیدی کله چې یو کس قرضه واخلي که د هر څه د پاره وي او بیا د هغې قرضې واپسای کې هغه مشروط اضافه وسره کوي یعنی هغه قرض ورکوونکي ورته دا شرط لګی چې واپسای کې کته دا پیسې یک مشت راکې یا د قسطونو په صورت کې راکې نو دوره یا 3 یا 2 یا 5 یا وغیرہ 2% مماله اضافه راکې نو د مشروط اضافه ته په قرض باندې د شریعت پرانا کې د تسود ویل شي. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی کل قرض جر نفعا فهو ربا هر هغه قرض چې هغه ځان پسې نفع راخکي یعنی مشروط نفع راخکي نو دا سود کی راځي. نو که تاسو خپل صورتحال وګورئ که د دې مطابق وي نو بیا خو به دا ناجایز وي او که څه متبادل بل صورت وي نو د هغې علم د هغې چې زموږ علم کې خبره راشي نو بیا به د هغې مطابق جواب ورکو. سوره پورې چې د میزان بینک تعلق دی نو د هغې نه د معلوماتو نه پس دا خبره کوو چې هغې وي چې زمونږ
د قرضی ورکول سکیم خو نشته. البته د هاوسینګ زمونږ خپل سکیم دی د کور اغستو د کسٹمر د پاره دا غي زمونږ خپل سکیم دی په هغه طریقه باندې مونږ چلیږو. نو که هغه یو غلط کار کوي نو هغه غلط کار وي او که صحیح کار ارسو کوي نو هغه صحیح کار وي. نو که دغه صورت حال وي چې په قرضه باندې پیسې واپس ورکول دي نو په ظاهر کې خدا سود ښکاری. البته که تاسو د دینه پس بیا سوال کول غواړئ یا که تاسو ماته سره ډاکومېنټس را لیږئ دا غي ماته پرسنل کې راولېږئ بیا به تاسو له دغه مطابق جواب درکوو. دا ملګری تاسو کوي چې په معاشره کې یو کس وي هغه کریمینل وي جرایم پیشه وي د معاشرې د لپاره هغه ناسور وي نقصان ده وي نو د داسې کس مړول څنګه دي. نمبر 2 یا دی کس ته داسې یو نقصان رسول چې هغه بالکل د کار نه اوزي نو داسې نقصان رسول دته څنګه دي. نو جواب دا دی چې د معاشرې د اصلاح د پاره چې کومې سزاګانې مقرر دي که هغه د یو انسان قتلول دي که هغه د یو انسان گرفتارول دي که هغه یو انسان له سزا ورکول دي دا تمام تر سزاګانې د دې اختیار ریاست سره دی او عام افراد ته د دې اختیار نشته ځکه چې ریاست دغه سزاګانې ورکي نو د هغې په نتیجه کې به په ملک او په وطن کې امن راځي خلق به د هغې کار نه منع کیږي او کنه عام افراد دغه سزاګانې ورکول شروع کی نو بیا چې چاله سزا ورکی هغه به د انتقام په صورت کې د دنه سزا ورکی بیا به یو سلسله شروع شي نو دغه یو سزا ورکول د ډیر لوی د فساد او د بګاړ ذریعہ به جوړیږي. نو په دې وجه باندې د عام انسان د لپاره بالکل جایز نه دي چې داسې نقصان ده افراد یا کریمینل کس هغه قتل کی یا هغه ته نقصان ورسي. البته ریاستی قوانینو په حدودو کې دنه د ریاستی ادارو ته د هغې خبر کول او هغه دې طرف ته متوجه کول دا ضروری دی. دا ملګری تاسو کوي چې بهر ملکونو ته سوګزي نو هغه د پاره یو سکیم راوتره پروټیکټر ورته وي نو د هغې طریقې کار دا وي چې دلته بس پیسې داخلي کی او بیا د 2 کالو د پاره دا سکیم وي نو چې کله د بهر ملک کې حادثه راشي یا اندام کټ شي نو د هغې دیله پیسې ورکوي. نو دی دا تپوس کوي چې د دې شرعي حیثیت څنګه دی. نو جواب دا دی چې پروټیکټر زمونږ د علم مطابق دا به د دې را روان کال د جنوري نه غالبا چې د پاکستان کې لاګو کیږي او په هغې کې چې کوم د بهر ملکونو ته سفر کوونکي حضرات وي نو هغې ته ګڼ سهولیات به د هغې په عوض کې هغې مږدي. په هغې کې د الته کې چې څه مشکلات دي نو د هغې امبیسۍ په ذریعه باندې د هغې حل کول دي. داسې نور که څه پریشانی وي د کاغذونو په حوالې سره یا د روزګار په حوالې سره نو په هغې کې به هغې دغې مسافرو ملګرو سره تعاون کوي. د هغې کې یو ضمني خبره دا ده چې هغې کې د سټیټ لایف یعنی د انشورنس سهولت موجود دی. نو که چېرې هلته چاته حادثه راله نو هغې له به بیا پیسې ورکوي چې څومره پیسې دی دلته داخلي کړي دي د هغې نه 100 ګنا سیوا پیسې به هغې ته هلته ملاویږي. نو که چېرې زمونږ د علم مطابق دا صورتحال صحیح وي نو بیا په دې کې چې کوم څیزونه جایز دي نو هغه به جایز وي او چې کوم ناجایز دي نو هغه به ناجایز وي. مثال په طور باندې دلته پیسې داخلي کې د پروټیکټر په صورت کې او هغې ته هلته سهولیات ورکوي روزګار مواقع ورله تلاش کوي هلته کې هغې ته کاغذونو کې څه مسله راله په هغې کې ورسره تعاون کوي نو دغه سهولیات اغستل به جایز وي. خو لیکن د دغې پیسو بدله کې ډېرې پیسې اغستل که هغه د انشورنس یا د سټیټ لایف په صورت کې وي نو هغه به ناجایز وي ځکه چې د سټیټ لایف یا د انشورنس باندې د علماء کرامو او د مفتیانو حضراتو د مخکې نه فتوا د ناجایزوالي موجود ده. دا ملګری تپوس کوي چې زه کله اودس چاردام وکم نو بعض اوقات زه چې موس کوم نو زما باد اوزي او هغه ټینګېږي نه. نو دی وی چې کله خو زه اودس وکم او کله ونه کم نو د دې حکم څه دی.
نو جواب داده چې کله د یو انسان او د سماتي په داسې طریقه باندې غیر اختیاري شي چې هغه د کنټرول نه بهر شي او د مونږ پوره چې کم ټایم دی نو په هغه کې دته دومره موقع نه ملاويږي چې د پکې فرض ادا کی او کده فرض او تودريږي نو او د سماتي والا صورت مخ ترازی او دته د سلور رکعاتو فرض او مقام نه ملاويږي نو په شریعت کې داسې قسم سره دته معذور ویل شي او بیا د لپاره طریقه دا چې دی با او دس او کی او چې کله ټیم داخل شي نو مز د لپاره به دسو کی بیا به د پاغي ټیم کې دنه منځونه کوي چې نفل کوي که فرض کوي او کداغه او دسماتي والا صورت مخه ترازی نو دغه په دې باندې او دس نه ماتيږي ځکه چې د معذور دی خو لیکن دا تاسو چې کوم صورت وایي نو تاسو وسره وایي چې بعض اوقات یعنی مطلب دا چې دا تاسو ته مسلسل مسله نه ده نو چې مسلسل مسله هم نه ده او بلکې تاسو ته دوره ټیم ملاوي دی شي چې تاسو په کې فرض او کوي او دغه صورت مخه ترانی شي نو تاسو به او دس خامخا کوي او تاسو به په پاکیت کې موس کوي او کداغه او دسماتي والا صورت مخه تراشي نو تاسو به دوباره او دس کوي او موس بکوي جی دا ملګری تاسو کوي چې یو لک او د جنای واده وشي خو لیکن د واده نه پس هغه ملاپ نی شوي او دغه الک د جنای له طلاق ورکی نو دا جنای بل ځای کې نکاح کول شي او کني شي کوله نو جواب دا دی کچری د خاوند د خپل خزله طلاق ورک او د دې عدت تیر شو او د عدت په دوران کې د رجوع نکړه او د عدت د ختمېدو نه پس دا خزه آزاد ده برابر خبره ده که خاوند دې سره کورواله کړي وي او کني کړي نو د عدت د تیرېدو نه پس چې کله دا آزاد شي نو دا د خپل مرزای خاوند ده قبل ځای نکاح کول غواړي نو پاغي کې څه حرج نشته جی دا ملګری تاسو کوي چې دا نایک والا بنین چې پاغي باندې د ډیش والا نشان وي نو دا بنین استعمالول د نارینو د پاره یا د زنانو د پاره د دې څه حکم دی نو جواب دا دی چې پاغي کې څه حرج نشته جایز دی د استعمال ک زنانه استعمالي او ک نارینه استعمالي د دې په استعمال کې څه حرج نشته جی